لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق. دا سورة حج دی. اللہ وائی آیات دی 33 نمبر دی. اللہ استی دفارا پا دی کی پا دا حج پا کولو کی منافع فائدی دی الى اجل مسمن تر یو وقت مقرر ثم بیا محلها بیا هغه زید علاله چې هغه مینا ده الى البيت واغه کور ته العتیق چې هغه لومبنی دی چې مکه. الله قرآن کې وایي سورة ال عمران کې چې دا مکه چې دا مځکه الله پیدا کړه دغه د مکې دی الله پاک مثال آدم علیه السلام تروش دا ته جوړ که د پاره د عبادت. ولکل امت د هر امت لپاره جعلنا مر ټاکلی دي مقرر کړی دي منسکن زید علاله قربانی لیذکر اسم الله چې پریاد کی پر دې باندې نوم د الله سبب پروا بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر دا پروا پریاد کی نوم د علا ما رزقهم پر هغه باندې چې کوم الله تی ته درکړی دی. تا ته چې درکړی دی یا وش یا غویی یا میږه یا وزه من بهیمة الانام د هغه چارپایانو د ایوانانو څخه فهلاکم ستاسو معبود چې دی اله واحد ستاسو معبود یو دی نو پلو دغه الله لره اسلمو ځان کې تابع یعنی یو الله وکړه ومنه د الله پر نامه حلال که که د چیرې پسه غویی وش د دارو نیکه د خزر نیکه د بل چا پر نامه حلال کړي دا مردار دی یا د لمونځ په پیسو وکړي یا د جهاد په پیسو وکړي یا د دغه مثال اختری د دې لپاره وکړي چې زما دا بچیان به غوښې وخوري یا به مثال دا خلک څه وایي دا اختری نه دی. اختری هغه دی چې د پاره د الله وبشر المخبتین خوشخبري ورکړه زیری ورکړه هغه خلکو ته چې هغه عاجزي مثال که کوونکي د الله نه بیرېږي الذین هغه خلک اذا ذکر الله کله چې یاد سي نوم د الله وجلت قلوبهم نو وبېرېږي او زړونه د دوی والصابرین کلک وي ولاړ وي علا ما اصابو پر هغه چې دوی ته ورسېد. دا اوس یې موږ ته کم عظامت ورسېدی او د مشرکانو د طرفه پر دې باندې زموږ دپاره امتحان دی. الله وایي پر دې باندې ستا دپاره زیری دی چې ستا ګناهونه در معافوم چې ستا پر کور څوک جنګ وکړي ته خوشحاله کېږي ستا پر سر جنګ وکړي ته خوشحاله کېږي. نو څه معنا چې د الله دپاره د الله د دین پر سر جنګ وکړي نو الله نه خوشحاله کېږي. والمقیم الصلات د هیچا خبره به نه منې چې د الله قرآن یې درته پیش کړي اول بیا به منې او داسې روایتونه چې هغه د الله د قرآن په تایید کې بیا منه که د الله د قرآن سره ټکر و هغه ته حدیث نه وایي هغه ته روایت وایي چا د ځانه جوړې کړي خبرې دي. نو اوس وایي علا ما اصاب پر هغه چې ته ورسل والمقیم الصلات دی قایموي لمونځ یې وکړي یعنې د سهار ماپښین 5 ټیمه لمونځ دغه د اختر لمونځ یې وکړي. ومما رزقناهم د هغه مال چې موږ درکړی تاسو ته دی ينفقون دی او لګي د الله په لار والبدن هغه اوښان جعلناها چې موږ جوړ کړي دي لکم ستاسو لپاره من شعائر الله هغه او د نشانو د الله څخه لکم ستاسو لپاره فیها په دې کې خیر ښېګړې دي فاذکروا اسم الله یادوئ نوم د الله علیه پر دغه ایوان باندې پر دغه ایوان د الله نوم یاد ثواب په لین کې ودرو دا د اوښان دی په لین کې ودرې بیا لالیو فاذا وجبت کله چې دا راغوزار سلو چې کله دا راغوزار شي جنوبها پر خپلو اړخونو باندې
فکولو بیا خورئ منها د دانه واطعموا ورکي القانع هغه چاته چې هغه سوال نه کوي اختری یې وکړي و هغه چاته د اختري برخه ورکړه چې هغه سوال نه کوي درې شی به کوي یوه حصه ځان ته راوګرځوه یو هغه چاته ورکړه چې سوال نه کوي ستا خور ده ورور دي یا کاج دي همسایګان ده بل هغه چاته ورکړه والمعتره چې هغه سوال کوي وایي مړ سولم غوښې مې نه دي خوړلي دونه وخت اوس دغه ته ورکړه کذلک دغه رقم سخرناها تابع کړي دي موږ له کوم څه دپاره وګوره غټ اوښتې کښلی هلک دې ټوټه کې اچولي غویی دی دا الله پاک د ده په زړه کې وراچولي دي دی زموږ تابع دی له کوم څه دپاره لعلکم شاید تاسو تشکرون تاسو شکر لن ینال الله او نه رسیږي الله ته لهومها غوښې د دې دا غوښې حلاله نه رسیږي ولا دماؤها نه دغه کم چې اوښتې حلال کړي دغسې ځم بهیږي وینې دا حلاله نه رسیږي ولکن یناله التقوا لیکن رسیږي هغه ستا د زړه وام تا د الله د وامه دا پسه حلال کړی دی دا ته د الله د وامه څه دا مسکینانو ته ورکوې عاجزانو ته ورکوې په خپل خورې اول ځان دی بیا جان دی اول حصه ځان ته راوګرځوه دویمه حصه اکاګانو خوندو مندو ته وراسه او درېیمه حصه و خلکو ته ورکړه الله د هغه رقم سخرها موږ تابع کړي دي له کوم څه دپاره لتکبروا الله چې تاسو لویي بیان کړي د الله علی ما اداکم لکه څه رقم چې الله تاسو ښوونه کړې ښوونه څه کړې ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا الله راښوولي دي یا الله اکبر که ته چې لمونځ کوې دا الله یا مثال اذان کوې الله اکبر اوس یو مولوي ته 5 लाख ورکړه مولوي صاحب په اذان کې په آخر کې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی نه وایي دلته هغه مولوي جاهله پر دین پیسې اخلي تعویضونه کوي کوډې کوي چاشتونه ورکوي دا ټوله د دین خلاف کارونه دي چې کوم ملا صاحب پر دین پیسې اخلي دا د الله د کور ور نه دي چې د الله په کور کې لمونځ ورکړي کوم سړی چې جهاد کوي د جهاد کې د پیسې اخلي دا پیسې واخلي بس د جهاد نشته یا د بل چا دپاره یو لکه دا اوس موږ په پاکستان کې وګوره پرونه بله ورځ چې هغه کوم په کوټه کې دماکه وسوه 2 کسان کې مړه سولو یو سل شل کسان یا سل کسان کې زخمي دا د چیز دپاره یا د بارت دپاره بل دپاره یا دا موږ خپله کوو زموږ چې کوم باچاهان دي وزیران دي دا ولې په بل څه کې نه کېږي دا په اسرائیلو کې ولې نه کېږي دا په امریکا کې ولې نه کېږي دا په دا نورو ملکو کې ولې نشته چې خالي زموږ په پاکستان خو زموږ شپنیان چې دي لیوان دي بېایمانان دي که هغه سیاسي ملایان دي او که سیاسي او لیډران دا ټوله لیوان دي نو نبي اسلام حدیث د هغه رمې به څالوي چې د دوی دغه رمې شپانه لیوه شي نو لیوه و سپی سره میلاو شو د رمې خیر نه نو زموږ ملک چې در په دره دی دا د وجه څه ده ملایان دین پټ کړی دی الله قرآن یو نه وایي د خپلو ملایانو خبرې کوي خو د الله قرآن یو هم نه وایي مه دا ستا کار نه دی په دې سره ته خرابېږي نو الله پاک د موږ ته وس راکړي الله وایي وبشر المحسنین الله وایي زیری ورکوه خلکو چې هغه نیکي کوونکي دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین